ده د سنت معنی واجب ده دلته سنت لفظ راول معنی واجب ده جواب دی دا حدیث نه لکه څنګه چې سنتګری واجب ده لیکن داغه د پاره لفظ سنت په حدیثو کې ویل شوی دی امام ابو بکر احمد بن الحسین بن علی بن موسی البیهقی وفات 458 هجری روایت نقل کړي ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قال الختان سنة للرجال سنن کبرى للبیهقی جلد نمبر 8 صفحه نمبر 325 باب السلطان یکره علی الختان ابن عباس وی ختنا یعنی سنتګری چې د سړو د پاره واجب ده سنتګری د سړو د پاره واجب ده دلته اگر چې لفظ سره ولډ الختان سنت لفظ سنت ده لیکن معنی واجب ده ټول معنی چې سنتګری د سړو د پاره واجب ده کوس د امام بخاری رحمت الله علیه د لفظ سنت نم معنی سوالی الوزیه سنت که سنت نه معنی واجب والی نو په دوانو حدیثو کې اختلاف ناراضي او دا ترتیب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې حدیث نه انکار نه کوي نو دا غي د پاره الفاظ په دې کې تطبیق کوي تنقیح منات دویم د سنت معنی طریقه ده څنګه چې حدیث مبارک مونږ ذکر کړ یو مخکیم ذکر شوی دی او یو دل تراغه چلته د سنت نه معنی سنت ابيكم ابراهيم عليه السلام طریقه د ابراهيم عليه السلام دا معروف سنت چې کوم یادو داتي مراد نه دي برا رضی الله تعالی عنہ نبی عليه السلام او فرمایل صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحه نمبر 832 باب سنت الوزيه ان اول ما نبدا به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر من فعله فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل فانما هو لحم قدمه لاهله ليس من النسك في شيء من ذبح بعد الصلاه ثم نسكه واصاب سنت المسلمین فرمایي نبی علیہ السلام فرمایل د عید الاضحى په ورځ باندې ټولو نه اول مونږ به نبی علیہ السلام کا منګم بیا به واپس رالو قربانی بم کوله چا چې په دې طریقه وکړه ولی مونږ کو بیا قربانی وکړه نو دا ټیک دا د مسلمانانو طریقه د سنت المسلمین او کم انسان چې قربانی د مونږ نه مخکې وکړه نو دا صرف واخه د تحصیل شو دی حدیث کې راځي پاینما هو لحم قدمه لاهله ليس من النسك بشيء قربانی د دو نشو اس واخه حاصل شو لیکن قربانی چې کوم مقصود دا و نشو نو سنت نه مراد څه شری طریقه راغله په دې حدیث کې نو د امام بخاری یا د سنت نه مراد واجب دي یا د سنت نه مراد طریقه ده اصحاب سنت المسلمین طریقات مراد ده ځکه د مسلمانانو طریقې ته سنت نه وای د مسلمانانو طریقه ده دته یو طریقه ویلې شي سنت ورته نشي ویلې کنه بیا به دا وای چې دام سنت دی مثال په تور ماته بازی وي ته چې را پټکې تور داسې را خورې په دې دوانو ولو باندې دا په کوم حدیث کې راغله دا کوم ځکه بیا وای دام سنت د ځکه مولای را خور د الله بنده د مسلمانانو طریقه به معنی باندې دي سنت نه معروف سنت مراد نه هي دغه شاندرم نمبر د سنت نه مراد سنت اصطلاحیه ده کوم چې د واجب په مقابله کې دلته دا معنی مراد نه ده ځکه امام بخاری پر روان حدیث د برا بن عازب کې کوم چې موږ برا وایو کچارتر سنت نه مراد سنت اصطلاحیه یعنی معروفه کوم چې په معاشره کې نو بیا د ترجمه الباب مطابق دا حدیث نه جوړیږي ځکه حدیث کې د سنت نه مراد طریقه ده سنت اصطلاحیت مراد نه ده بل نمبر حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنہ داغه په موقوف اثر کې د سنت معروفه نه مراد طریقه ده نه چې سنت اصطلاحیه حافظ ابو الفضل شهاب الدین احمد بن علي ابن حجر عسقلاني شافعي وفات 852 هجری لیکي والمراد بالسنه هنا في الحديثين مع الطريقه للسنه بالاصطلاح التي تقابل الوجوب فتح الباري شرح صحيح البخاري جلد الصفاتين باب سنت الوزحیه وای په دې دوانو حدیثونو کې حدیث د ابن عمر او په حدیث د برا بن عازب رضی الله تعالی عنہ کې د سنت نه مراد محض طریقه ده سنت اصطلاحي نه ده کوم چې د واجب په مقابل کې ده لہذا په جیب کې دلیل کې ده ابن حجر صاحب د باندې دسخط وکړه کوم په واجب چې ته حدیث ته صحیح او ضعیف وي دا یو بیل پر مسأله ده تاسو ته اصول حدیث کې اوریدلی چې حدیث ته صحیح ویل ضعیف ویل
دا پیغمبر علی السلام نه دی کړي. نن دور کې کوم خلک راپاس چې صحیح حدیث منو مذهب منه ته تپوس وکړي حدیث ته صحیح ویل نبی علی السلام دی، حدیث ته ضعیف ویل پیغمبر علی السلام دی. حدیث ته صحیح ضعیف علامه ابن حجر الاسقلانی رحمت الله علیه دا غي په اقتدا کې غیر مقلدین روان دي او د حضرت وفات 852 هجری دا. اوس په خپل باندې سوچ کوه 800 کال بعد د نبی علی السلام هغه حضرت را پاسی هغه وای چې دا حدیث صحیح دی او دا ضعیف دی، دیو پس روان دي او چې زه د اولی صدی د امام اعظم په اقتدا کې حدیث منو ما شرک وکړ. شابه نواب صدیق حسن خان قنوجی بوفالی وفات 1307 هجری هغه پیل الصحابی لا يصلح بالحجه فرمای د صحابي پیل چې دا دلیل نه جوړیږي. لہذا ته د ابن عمر په خبره پس دلته څنګه رواني ستا علماء د صحابي پیل دلیل نه دی. دغه شانتی زیرا کی کرداری صحابی حجت نباشد اگرچہ بھی صحت رست بدور کی لیکي جیل 128 کی بابو در بیان وضو یاد ساتي چې صحابي کردار سے دلیل نه ده اگرچہ په صحیح طور باندې منقولی وان چې موقوف بر بعض صحابه اس در آن حجت نیست. بدور کی لیکي جیل 129 بابو در بیان اعتکاف یہ روایات جن میں ہے کہ اعتکاف میں روزہ شرط ہے بعض صحابہ سے موقوفا مروی ہے اور ان کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا. دویم نمبر مولای د قمای چې کم قول پیش کم یا نذیر حسین دیلوی وفات 1320 ہجری قولی صحابہ حجت نیست. فتاوی نظریہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 340. رابعاً یہ کہ ولو فرضنا تو حضرت عائشہ اپنے فہم سے فرماتی ہے عائشہ پوارا کی ہوئی چاپ خپل فہم سے ہوئی یعنی یہ بات کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو آپ عورتوں کو مسجد جانے سے منع فرما دیتے کہ پیغمبر موجود ہے پدې دور کې کوم خبره چې عائشہ کړي وا چې کچرته نبی علیہ السلام ژوند دیو خزیبه د مسجدونو نه منع کړي وي. میاں نذیر حسین وای دا عائشہ خپل فهم نه لګیا دا اور فهم صحابہ حجت شرعی نہیں ہے کما ثبت فی الاصول د صحابہ فهم حجت شرعی نه ده او د دې دور د شیخ امین الله خبره حجت شرعی ده او دی پیرسی چت شوا پیلوزی شیخ الاسلام او شیخ الاسلام د کم طرفه چې امام اعظم ابو حنیفه نه د استاد څنګه شیخ الاسلام شو. فتاوی نظریہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 622. نواب نور الحسن خان دریم نمبر مشری 1336 ہجری آوئی حدیث جابر دری باب قول جابر وقول صحابت حجت نباشد. عرف الجادی صفحہ 38 باب در بیان نماز جماعت و امامت حضرت جابر کی بات د جابر خبره چې لا صلات لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب صحابی جابر و ادار هغه کس په باره کې دی چې واځي مونږ کوي دا مولا صاحب وای د صحابی دا خبره چې دا حدیث یعنی صحابی وضاحت کړل چې ګوره امت یاد ساتي لا صلات لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب دا غسړی مونږ نه کیږي چې فاتحه ونل وستا صحابی وای دا هغه کس په باره کې دی چې ایوازي مونږ کوي د امام او مقتدی په باره کې نه دی. د دیو نور الحسن صاحب وای حضرت جابر کا اپنا قول ہے صحابی کا قول حجت نہیں ہوتا. دا صحابی خپل قول له او د صحابی قول حجت نہیں. بیاوی اقوال صحابہ حجت نیست. عرف الجادی صفحہ 44 باب در بیانی نمازی وسطا صحابہ اقوال چې بیا غ دلیل شرعی ندی بیاوی حجت بیا اثار صحابہ قائم نیست. عرف الجادی صفحہ 80 کتاب در بیانی سیام اثار د صحابہ دلیل شرعی نشی جوړې ده در اصول المقرر شدہ کہ قولی صحابی حجت نیست. عرف الجادی صفحہ 101 باب در بیانی دا بعد د اصول کې ثابت دی چې د صحابي قول دلیل شرعي نه دی. د چا په اصول کې ستا په اصول کې ستا اصول پر خپل جب کې کېدا صحابي نمائنده مصطفی دی اور څنګه چې نبی علیہ السلام نمائنده خدا دی نبی د رب په نمائندګۍ کې خیانت نه کوي. زمونږ اهل سنت عقیده ده صحابي نمائنده مصطفی دی نمائنده مصطفی د نبی علیہ السلام په دعوت کې خیانت نه کوي او چې د چا عقیده زین اهل سنت غنم ټول دنیا یو طرف ته بل طرف ته ززان نسوبه مسپینه خبره دادم. بیاوی مولوی محمد اسماعیل سلفی صحابہ عموماً اور عبداللہ ابن عمر خصوصاً اتباع سنت میں مشہور ہے لیکن ان کا یہ پہل ایک مشت سے زائد داڑھی کاٹنا سنتی صحیحہ کی خلاف ہے. دالی کی فتاوی سلفیہ صفحہ نمبر 107. صحابہ عموماً عبداللہ بن عمر خصوصاً ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل و د سنت خلاف دے.
ستا عمل د سنت ټیک دی چې ګیره دی رسول او په نامه باندې پرته ده ګیره دی رسول او په نامه باندې پرته ده اچھا زمونږ مولانا کاړوي سے واجبہ سړواته او پیر دی وی ګومن صاحب ته استاد جی ته حضرت ته غیر مقلد ویلی چې لاس پسینه خودل پکار دي د نامین لاندې خودل نه دي پکار ځکه د نامین لاندې چې دی دا زیرینا فرازي ټیک شو نو په دې باندې لاس نه دی خودل پکار دا غزه نه دی پلاس په سینه خود پکار دي حضرت ګومن صاحب الله عقل ورکړل نه ورته فرمایل بیا ټیک ده کنه ګیره چې یو موټه شنو سینې تراسي لہذا سینې پوری ګیره یو موټه سنت د زمونږ موقف دادي او چې کوم خلکو د نامین لاندې پریخي څه جواب ما هو جوابكم فهو جواب ابل اورازي مولانا خلیل احمد اور باندې مولوی صاحب دے قابل ترین شخصیت دے حضرت مولانا صاحب ته ویل یو ورته ټلیفون کړو ویل پجران د په جمعات کې څه فرق دی حضرت عجیب جواب ورک خلیل مولوی صاحب ورته فرمایل ویل درند د وابیانی او جماعت د حنفیان قصه ختم نو لہذا تاسو په صحابه او فتوا ورکوي ابو حنیفه سده او د پکې څه شی موکمات کنزلی وکي څه خبره ده کله وای د شریعت اصطلاحات فرض واجب سنت و غیره نه د دې کله انکار کوي او کله وای دا شی واجب دی او دا سنت دی عجیب خبره ده کله ورته بدعت وای مولوی داوود ارشد غیر مقلد وای فقهای احناف کا نماز کے ارکان میں سے احناف چې دا وای چې بعض فرض بعض واجب بعض سنت بعض مستحب دا خبره چې کوي قرار دینا بدترین بدعت ہے یو سیس د فرض واجب سنت مستحب ویل دا بدترین بدعت دی د دې مولیان لیکل توخ په حنفیه صف 125 باندې او کله وای چې قربانی سنت ده او په دې باندې ورځو کې زور ولګي یاد ساتي قیام په یو عالم پسې یام د امام اعظم ابو حنیفه په باره کې بد زبانی وکړ بیا په خپل زبان کې تو راځو دا سپینې خبرې وکړي دغه شان دا یو روایت شو چې موږ دلته پیش کو دلیل نمبر 2 مم دقه د برار رضی الله حدیث را نقل کړل ان اول ما نبدا في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجو فننهر صحابه زمنګ عمل بداو په دې ورځ باندې چاول به موږ منځو کو بیا بلاړو قرباني بم کوله پیغمبر فرمایل من فعله فقد اصاب سنتنا چا چې د څه وکړه هغه سنت اوموندو هغه زمنګ طریقه یعنی سنت طریقه باندې دي موږ چې کومه طریقه کو سنت په معنی د طریقې ومن ذبح قبل فانما هو لحم قدم او لاهلی من ليس من النسك في شيء کم انسان چې د غټ اختر په ورځ باندې د منځ نمکه قرباني وکړه د صرف خپل اهل ته غوخه پیش کړه قرباني ونه شو من ذبح بعد الصلاه ثم نسكه واصحاب سنت المسلمين کم سړی چې د منځ نه بعد قرباني کوي د مسلمانانو په طریقه باندې صحیح بخاری جلد 2 صفحه نمبر 832 باب سنت الاضحیه د سنت نه مراد طریقه ده او پاغي باندې حدیث مبارک کې اخیره کې په خپل الفاظ اصحاب سنت المسلمین موجود دي چې د مسلمانانو کار ته طریقه وای مسلمان یو کار کوي هغه ته طریقه ویلې شاغه ته سنت نشي ویلې سنت هغه ته چې نبی علی السلام په همیشواله کړی د امت د پاره پیش کړی اصحاب اغستلې امت ته ور کړی امت قبول کړی امت پاغي باندې عمل کړی زید بن ارقم و اصحاب رسول الله یا رسول الله صاحب مصطفی پر مل یا رسول الله ماحذ الاضحی مکه حدیث تر شو زیاس شری قال سنت ابيكم ابراهيم عليه السلام دا طریقه د ابراهيم عليه السلام د سنت په معنی د طریقې په دې حدیث کې ده حافظ ابو الفضل شهاب الدین احمد بن علي بن حجر اسقلانی شافعي وفات 552 هجری اگر روایت نقل کوي چې سنت نو مراد طریقه ده والمراد بالسنه هنا في الحديثين مع طريقه السنه بالاصطلاح التي تقابل الوجوب فتح البخاري شرح صحيح البخاري جلد صفحه 3 باب سنت الوزيه په دوانو حدیثونو کې حدیث د براکه او پاولنی حدیث د ابن عمر چې کم موقوف حدیث ده په دې کې د سنت نو مراد محض طریقه د سنت اصطلاحیه نه ده چې د حکم چې د وجوب په مقابله کې دا د دې ځګینه پوری تاسو درس